بریکینګ نیوز دا دی چې د نگران وزیر اعظم د پاراس نمونه مخې راغلي به هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کیږي په انټرنیشنل میډیا یعنی CNN خلیجی اخبار گلف نیوز وایس اف امریکا کرک انفو د کرکټ په نیوز چینلو باندې هم د عمران خان چرچی دی په غي باندې هم په دې ویډیو کې خبره کو بل د عمران خان حواله سره نوی اپډیټ دا راغلی چې په اٹک جیل کې د عمران خان زنده‌باد ناره لګي دی په غي باندې هم په دې ویډیو کې خبره کیږي شاه محمود قریشی هم د عمران خان اٹک جیل حواله سره سغټ اپډیټ شریک کړي په غي باندې هم خبره کوي بل عمران خان ته چې په جیل کې کم سہولیت ملاويږي په هغه باندې به هم په دې ویډیو کې خبره کیږي نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ دا کم بریکینګ نیوز چې په دې ویډیو کې تاسو سره ما شریک اوس په دې ډیټیل سره خبره کوو ټول نه پهله خو نگران وزیر اعظم حواله سره راځو چې نگران وزیر اعظم حواله سره کم نمونه مخې راغلي دي نو کې یو نوم دی فواد حسن فواد یو ریټایر جج دی چې دا نوم لا مخې نه دی راغلی هغه هم د نگران وزیر اعظم د لپاره سلیکټ کېدی شي حفیظ شیخ نوم مخې راغلی دی شاید خاقان عباسی نوم مخې راغلی دی مختوم احمد محمود نوم مخې راغلی دی او اسلم خطانی نوم د 15 شپږ کسان چې کوم دي د نمونه مخې راغلي د نگران وزیر اعظم د لپاره بل په انټرنیشنل میډیا باندې د عمران خان نه گرفتاری دونه پس هم خبرونه ډیر زور و شور سره شروع دي چې کې غټ غټ چینل بدل زو CNN شو خلیجی اخبار چې کوم د گلف نیوز پاغي باندې هم د عمران خان حواله سره یو غټ ارټیکل لگا شوی دی وایس اف امریکا کرک انفو یو غټ د کرکټ چینل د پاغي باندې هم یو غټ ویب سټ ته یو غټ مطلب رساله د یو غټ اخبار د پاغي باندې هم د عمران خان حواله سره یو غټ ارټیکل چې کوم دی شایع شوی دی هر ځای کې د عمران خان چرچی دی په انټرنیشنل میډیا هم په هر ځای کې عمران خان دی جی بل نوی اپډیټ د اٹک جیل حواله سره دا هم راغلی دی چې په اٹک جیل کې چې کله قیدیانو لا پته ولګی چې زموږ ترمنځ دلته په جیل کې عمران خان هم موجود دی نو په اٹک جیل کې هم عمران خان زنده‌باد ناره لګیدلې دي خو د داسې ټوس سولید ریزن ټوس سولید ثبوت ما سره نشته کې نه بدر سره دی ویډیو کې ما شریک کړو خو د مختلف میډیا سورسز نه دا خبر مخې راغله چې د کې سچای کې شته او کنيشته د کمپلیټ علم مال نشته چې آیا پریشا اٹک جیل کې عمران خان زنده‌باد ناره لګیدلې کنه په دې 100% شور نیم نو دا خبره ځان سره یاد ساتي بل شاه محمود قریشی ویلي چې عمران خان کم جیل کې دی هلته سہولیت نشته ډاکټر هم نشته صرف یو عام فارمیسي ده پکې نو زما په خیال دا خبره خو غلطه راځه جیل چې هر یو کې خامخا ډاکټر وي زما خپل مرګري پولیس کې دی یو وړه غونته د نوخار جیل بدل زیات کم چې نوخار جیل کې ډاکټر شته نو بیا د اٹک جیل کې به ولې ډاکټر نه نو فارمیسي هم وی ډاکټر هم وی او چې داسې کله ایمرجنسي کیس شنو بیا مریض چې کوم دی هسپتال ته رسولو د لپاره امبولانس هم په جیل کې خامخا وي بل طرف ته نوی اپډیټ دا راغلی چې عمران خان ته جیل کې 20 کلا سہولیت ملو شوې دي او هفته کې ورته یو ځل خپل فیملی سره د ملاقات اجازه هم ملو شي ډیر زر تر زره نو چونکه د عمران خان وکیلان غواړي چې عمران خان ته صرف خپل فیملی سره نه بلکې وکیلانو سره او بل د پارټای چې کوم سینیئر کسان دي شاه محمود قریشی وغیرہ دا کسانو سره هم د ملاویدو اجازه ملو شي ځکه راتلونکي الیکشن د لپاره یا د پارټای چې کوم فیصلې دي چې هغه کې د عمران خان مطلب یو قسم لړای موجود وي نو عمران خان وکیلانو دا داوا هم کړی چې عمران خان ته کم از کم دغه سہولیت ملو شي چې هغه خپل وکیلانو سره خپل فیملی ممبر سره او د پارټای سینیئر کسانو سره ملاوي دي شي نو تر اوسه پورې دا اپډیټ شو د نگران وزیر اعظم حواله سره مې د هم کمپلیټ ډیټیل در کوم نمونه مخې راغلی اٹک جیل حواله سره شاه محمود قریشی چې کوم خبره کړې و نو شار غونته ویډیو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام